بسم الله الرحمن الرحیم. تعالی وعده په خاطر پیغمبرانو نه خامخا هغه چې تاسو ته مې درکړی دي کتابونه حکمه یا راشي تاسو ته رسول صدق په هغې چې تاسو سره وو خامخا ایمان وروړئ په هغې او خامخا نصرت به کوئ دا ویې ویل او اقرار وکړو تاسو واغستو په دې باندې وعده زما واغستو تاسو په دې وعده زما دوی اقرار وکړو ویې ویل اوس ګواه شئ تاسو او زه تاسو سره یم د ګواهانو دا ویلي میثاق اضافت شوی د نبیین ته میثاق د پیغمبرانو نو یو توجیه کې دا چې دی که ظاهر مراد دی نو واقعي پیغمبرانو نه میثاق و وعلى ظاهره من أخذ الميثاق إلى النبيين بذلك ودي خبر لا تؤمنون ولا تنصرون دویم توجیب کې داري چې دی کې ذکر د پیغمبرانو دی خو مراد اولاد النبیین مراد میثاق اولاد یعنی بنی اسرائیل هر پیغمبرانو اولاد نو دوی نه واستل شي تاسو کتاب درکم حکمت او پیغمبر صدیق هم راشي او تاسو ایمان بل لري او نصرت کوي لما آتیتکم من کتاب دې کې با کتاب مرادي یو کتاب او حکمت چې د نوي پیغمبر ځان سره راوړي ثم جاءکم رسول دغه پیغمبر لما معکم کې زور دي سره کوم دی مراد یعنی پیغمبر راشي او کتاب ورسره حکمت تاسو به ایمان په لري او نصرت پې کوئ بني اسرائیل علی حذف المضاف اللام چې لما آتیناکم من کتاب الحکمه دې اللام توطئه اوي توطئه د قسم یعنی تمهید قسم دا تمهید قسم یې څه مطلب دې سره دا چې راشي نو دې سره والله محذوف اور پسې جواب قسم نو دې کې دا معنی قسم دی لما آتین وې دا لام توطئه ول راغی ځکه اخذ میثاق معنی د استحلاف کې دی نو دا چې کله قسم استحلاف شو نو والله مقدر واغستل شو وفي لتؤمنن لا جواب القسم او دا لتؤمنن تؤمنن کې ولام د جواب قسم لام توطئه امر راځي لام جواب قسم په جواب قسم لام راځي دا غل دا خود لام مزاد شو دا واللام او دویم لا ول توطئه شو دویم جواب قسم ول دا ما چې راغلی کنه نو دې کې دوه احتمال دي یو دا چې عام موصولی دی بس متضمن معنی د شرط لرنه نو لما آتیتکم ما موصولی آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول صلی الله معکم دا یسله شوه فیصله شو او دا مبتدا شو لتؤمنن به دا خبر شو سلسله مبتدا او دا خبر شو چونکه لام توطئه قسم راغلی نو لتؤمنن دا جواب قسم شو نو یو دا دویم دا چې دا لام دا ما چې دا متضمن معنی د شرط لري نو معنی وصولی دی خو متضمن معنی د شرط لري
نو بیا دا لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم دا شرط شو او لتؤمنون به دا خدای جواب قسم لما اتیتکم دا توتیه دا قسم الله جواب قسم او د جزاء او د جواب شرط صد مسد شو دواړه کار وکړو اصل د جواب قسم او صد مسد شو یعنی هغه جواب د شرط جزاء شرط محذوف شو خدای صد مسد شو وما يجوز ان تكون متضمنه لمعنى الشرط ولا تؤمنون صاد مسد جواب القسم والشرط دواړو په ځای راغلی زید جواب قسم والشرط جميعا نورو مفسرینو دا ویلي چې دا لام موطئ د قسم دی او ما شرطیه لوتو نو جواب دی او دا تمن جواب دی لپاره دا اخذ الله میثاق النبیین دا جواب دی او جواب د شرط محسوب ته او دا جواب قسم پې راغلی د دواړو په ځای نه دی بلکې یو دی او د بل باندې راغلی فرمایي وان تكون دا اول توجیه چې مو کړه دام احتمال ده ان تكون موصولة بمعنى الذي اتيتموهن اتيتكموه تؤمنون به ثم جاءكم دا چې راغلی نو دا عطف ته په صله باندې ما اتیتکم دا موصول صله ده ما موصول دغه صله شوه نو دا ورپسې ثم جاءكم دا په عطف شو تصدیق کوونکی دا کتاب تاسو را وایي للکتاب الذي دلته ما چې دا موصول دی الكتاب الذي ما کی کتاب مراد دی ما موصول شو او کتاب چې تاسو را مخکې نه ده به ضمیر چاته راځي لتؤمنون به بالرسول تنصرونه حکم رسول دی مصداق سوق تیر دی رسول و محمد صلی الله علیه وسلم نو دا معروف قراتو لما په زبان لما اتیتکم بل قرات دار چې لما اتیتکم نو دا لام یا تعلیلی دی وته ان دی در حمزه قرات ته او ما په معنی د الذی دی یا مصدری دی الذی خدایر یعنی لمات للذی اتیتکم او مصدری شنو مطلب بدای اے لاجل ایتاء ایاکم نے فعل معنی د مصدر کړ وجد ور قولو زما تاسو ته س کتاب من کتاب س کتاب حکمت باس کتاب وای یو دیو جنا چې تاسو ته درکړې ما س کتاب او حکمت او بل دیو جنا چې پاغي باندې رسول مصدق راغی ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم تاسو را کتاب تصدیق کوم بل دیو جنا دوه خبرې شولې د دیو جنا چې ما تاسو ته باس کتاب او حکمت درکړې او بیا دیو جنا چې پاغي رسول راغلی دای په تصدیق لام د تعلیل شو نو ردی دو وجه بنیاد باندې تاسو به لتؤمنون به ولا تنصرونه ایمان بلری پدا کتاب پدا رسول ولا تنصرونه ونصرت پدا کو پدا رسول او دا نصرت پک دې دو وجه بنیاد اے اخذ الله میثاقهم لتؤمنون بالرسول وتنصرونه دا او صاف خلاصہ مطلب وی الله میثاق دونه غسلو تاسو پر رسول ایمان راوړی نصرت پکو دا د سوجنا دا عهد غسلو حکم عهد ایمانو د سوجنا اوس هغه تعلیل رست راوړي وضاحت خبر واضح شي
لاجل انی آتیتکم الکتاب دی وجه ما تاسو ته آتیتکم الحکمه ما تاسو ته حکمت درکړې یعنی کتاب او حکمت او بل دی وجه نه چې کوم رسول چې زه تاسو راغ د ایمان او د نصرت امر کوم تاسو سره موافق دي غیر مخالفین تاسو د کتاب تصدیق کوي صدق الله دا دویم قرات چوالی کنه لما آتیتکم من کتاب و حکمه دې کې په زوړ کتاب مراد دی اول قرات ور لما آتیتکم لام سرا لما پځه لما نو آتیتکم من کتاب و حکمت کتاب حکمت او مراد دي چې کوم نوې پیغمبر راغراوړه او مجاکم رسولون دغه نوې پیغمبر راوړه او دا بل قرات ور لما آتیتکم دې کې زوړ کتاب او حکمت مراد دی او جاکم رسول مصدق دا نوې پیغمبر مصدق تماماکم یعنی من کتاب و حکمه دواړو کې غټ فرق دا چې ول قرات کې د نوې کتاب او حکمت مراد دی چې دې نوې پیغمبر راوړي او پیغمبر په ایمان لري او نصرت او دا بل قرات ورلې ما نزول کتاب او حکمت مراد دي کوم دي سره دی او پیغمبر خو نه تصدیق کون کلمه ما کوم سره د مخ ذکر اته ته کوم دغه مخ کې ماته سره درکړې دای تصدیق کون حاصل دا چې نوې پیغمبر دویم قرات مطابق معنا نوی پیغمبر د ایمان او نصرت عهد می واغست ستاسو نه پدی بنیاد پدی وجہ چې یو خو تاسو ته کتاب او حکمت ترکړې مخکنه تاسو راشته او بل پدی بنیاد چې دا کم پیغمبر نو راغلی دی تاسو د تصدیق او د ایمان حکم دی او نصرت دا نو پیغمبر مصدق ته الهام ورکړ دوه خبرې شو دوه شولې تاسو والی کتاب یې زوړ کتاب سره راشته معرفت بل دا چې دا نو چې کم پیغمبر راغلی نو دام سستاسو مخالفونه موافق دي د دوه وجهو بنیاد باندې عهد دی دا تؤمنون بالله تنصرون نو عهد صرف دا شو لتؤمنون به ولا تنصرون هذا الله ميثاق النبيين لتؤمنون تنصرون او دا لما اتيتكم من کتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما دا تعلیل شو وجه شو حد درستنه او لما اتيتكم چې معروف قرات مطابق والی نو میرا ټول حد شو الله تعالی واستو میثاق النبیین نو دا عهد دا شو عهد دا دی چې تاسو ته نوې کتاب راولېږم حکمت راولېږم بیا راشي پیغمبر مصدق ما یعنی راشي پیغمبر څه مطلب یعنی دا کتاب او حکمت راوړي او متصدق دا چې کوم تاسو سره مخکې نه دی راشي پیغمبر یعنی په دا کتاب او حکمت تا کتاب او حکمت راوړي او مصدق دا چې تاسو سره مخکې نه مشته نو تاسو په ایمان نو هغه کې ټول داخل شو په دې شرط چې تاسو کتاب راولېږم حکمت او هغه راوړي دا پیغمبر او دا پیغمبر تاسو مصدق می د ما ماکم په دې تاسو کوم کتاب حکمت چې راولېږي او پیغمبر مې راولېږي دا نصرت او ایمان دی پیغمبر نصرت دا کتاب داغه کتاب راوړی شي نصرت پیغمبر ایمان دا کتاب راوړی شي ایمان دا دلته به ثم مول راغله ځکه چې دا معروف قرات ور لما اتیتکم بیا دغه اتیتکم من کتاب خدغه پیغمبر راوړی نو سره مقارن دی ثم مول راغله پیغمبر راوړی نو سره مقارن دی هغه د مجیت سره د کتاب مقارن نو دا غي جوابدار چې د ثمر تعقیب زمانی د پاره نه دی چې مخکې کتاب راولېږل شو بیا ډېر زمانه پس په هغه کتاب پیغمبر راولې بس خبر نه بلکې دا د استعظام د پاره دی استعظام د پاره څه مطلب یعنی په دې شرط چې تاسو کتاب حکمت ترکو او بیا لا دا غټه خبره چې په دغه کتاب حکمت باندې رسول هم راغی واځي کتاب حکمت رسول سره راغلی دوه خبرې شوې بیا دا لا غټه خبره کتاب رسول سره مقارن دی فرمائی بل قرات ذکر کئی اتیتکم کی آتیناکم نمدنی قرات قال ہوئے جاؤے اے اللہ اقررتم واخذتم من ذلكم اسری اقررتم من ظاہر اسری سے مطلب دے
قبلتم عهدي واغست په دې تاسو اسر یعنی عهد زما واغستل څه مطلب قبل اول نو اخستو معنی وکړه په قبلتم سره اسری معنی په عهد سره عهد ته اسر کوي کی لانه مما يؤثر ځکه چې دا تړل کېدی شي مضبوطې دی شي یشد ويقال قالوا اقررنا او تړل کېدی شي او عقد کېدل مضبوطې دی شي نو مضبوطی مراد عام تړل نه مراد بلکې مضبوطی مراد قالوا اقررنا قال فاشهدوا تاسو گواه شئ ته دې څه مطلب گواه په څه شي وی فلیشهد بعضکم علی بعض بالاقرار بعض گواش په اقرار یعنی یو د دې اقرار وکړو نو بل په گواش اول د یو بل باندې گواهان شي یو بل په اقرار وانا معكم من الشاهدين وانا معكم على ذلك زتا سره پدی پدا خبره صدا من اقرارکم وتشاهدکم من الشاهدين په اقرار تاسو په یو بل باندې گواهی تاسو په اقرار هم او په بل باندې گواهی هم من الشاهدين وهذا توكيد عند زیات تاکید دی په دې باندې او تحذير من الرجوع ولدي وچولي رجونا چې کله دی عالم شي بشاره یعنی دا ورته پته چې الله په گواه دی نو رجوع نشي او په شهادت الله تعالی علیم بشارت الله او علم شي په دې چې باز په بازم گواه دی یو یعنی یو انسان او بل انسان هم گواه دی الله په گواه په دې علمي چې الله په شاهد دی او شهادت د باز په واسطه رجوع باندې وقيل قال الله للملائكه چاویلی چې اشهد فشهدوا چې ده کنه دا ملائکه ته خطاب دوی ته وی تاسو په اقرار او ختم ذلك ونسري قالوا اقررنا نو الله ملائکه ته وی تاسو په گواش فشهدوا دوی په اقرار باندې فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ذلك ان ذلك الميثاق والتاكيد تغا حد او دا غیر تاکیدات دین پس وړي څه مطلب ونقض العهد بعد قبوله دا تولى معنا ماتک عهد پس قبولنا اعراض کو د ایمان بالنبي الجاي نو نقض عهد بعد قبوله څه شي اعراض کو د ایمان بالنبي الجاي نبی پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم اولئک هم الفاسقون فاسق دي المتمردون من الكفار دا مطلب نه چې صرف فاسق تو کافر نه یعنی په کفر کې فاسق ته سرکش کافر دی تمردون من الكفار لا اله الا الله محمد رسول الله